تعلیم دا د معلوماتو نوم نه دی، ځکه که تعلیم د معلوماتو نوم وي نو بیا به په مخ د ځمکه باندې خلکو ته صرف معلومات ورسوي، عمل بیا چا نه کاوه. لیکن تعلیم نوم دا د عمل دی. که دغه رنګې اسکولي تعلیم دی، که د مدرسې د قرآن مجید تعلیم دی، هر یو تعلیم دا صرف د عمل دپاره وي. چې کله ته علم حاصلې نو بچي به دې داسې سکول ته لېږي چې د هغې ټیچران دا مایاناز ټیچرانې، قابل ټیچرانې، هله به بیا کار کېږي. لیکن که داسې کس ته کښېنې لکه دا چې څنګه دي، نو بیا به بچي صرف ډانس زده کوي، بیا به بچي صرف د معاشرې یو غټ ناسور ګرځي. ځکه نن سبا که تاسې وګورئ نو خلک وایي د پلاني سړي لور دا وتښتېده، د پلاني سړي زوی پلاني جنۍ وتښتوله. دا ولې؟ دا په دې معاشره کې دقه شانتې خلک چې دا اسکول ته بچي ولېږي نو هلته داسې تربیت کېږي چې تاسو په خپله باندې دا حالت وګورئ. نو تعلیم نوم دا د معلوماتو نه، تعلیم نوم دا د عمل دی. نو چې کله په سړي کې عمل راشي نو بیا هر قسم معاشره کې بیا هر قسم عمل چې دی کوي، خلک په هغې په باندې ګوته نه شي. تاسو وګورئ نبي کریم صلی الله علیه وسلم چې ډېرو خلکو ایمان راوړی دی، د پیغمبر علیه صلات وسلام کردار د وجې نه، د ګفتار د وجې نه هغې متاثره شو، عمل یې راوړی دی. صرف د معلوماتو په بنیاد باندې، دغه رنګې د اخلاقیاتو په بنیاد باندې دا مو، لیکن عمل او کردار او ګفتار دا اصل شی دی. په اسکول کې تا څه ښودلی دي؟ اسکول کې ګوره مخکې په دور کې داسې کارو د پیغمبر علیه صلات وسلام د دور نه راواله تر د اوس زمانې پورې دواړه تعلیمونه، که د اسکول تعلیم و که د مدرسې تعلیم و، دواړه به یو ځای حاصلېده. نو بیا به خلکو په دې کې ځان لوالې نه کوو، خلکو به د قرآن مجید په وجه باندې هغې ته هغه ساینس تعلیم وپېژانده او د ساینس د وجې نه به د قرآن مجید آیاتونه، د قرآن مجید هغه تمام معلومات پېژندل. لیکن نن سبا اسکول ځان له شوه، مدرسه ځان له شوه. نو اسکول والا چې راپاڅي نو مدرسې والا ته داسې ګوري چې وایي چې مدرسې والا سره پوهېږي نه. د مدرسې والا چې کله مخې ته کښېنو داسې ګڼي لکه اسکول والا چې سره پوهېږي نه. حالانکې دا دواړه لازم او ملزوم دي. که د اسکول ایجوکیشن دی، دغه رنګې د مدرسې اسلامیک ایجوکیشن دی، دواړه لازم او ملزوم دي. لیکن موږ یو ته ترجیح ورکړو نو بل موږ نه پاتې شي. دې د وجې نه کله چې دا مین مسله دا ده چې کله ته د قابل استاز نه، د قابل ټیچر نه ایجوکیشن حاصل کې، تعلیم حاصل کې، نو ته به د علم په مقصد باندې پوه شي. علم مقصد دا ډانس نه دی. ډانس څه شی پیدا کوي؟ چې کله په انسان کې شعور علم نه وي، دا ګډا هله پیدا کېږي. چې کله ستاسو علم درسئ قطعا بیا په اسکول کې ګډاګانې نه وي، په اسکول کې بیا تعلیم حاصلېږي. اسکول کې به د ډاکټر عبدالقدیر خان په شانې کس تیارېږي. اسکول کې به دغه رنګې په مدرسه کې به د قاسم نانوتوي رحمه الله، د شاه انور شاه کشمیري رحمت الله علیه، دغه رنګې د احمد علي لاهوري رحمه الله په شانې، شیخ زکریا رحمت الله علیه په شانې لوی لوی خلک پیدا کېږي. دا ولې؟ دا د اسکول صحیح تعلیم وجې، د مدرسې صحیح تعلیم وجې.